بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما څخه مقدمه ابن صلاح دا فی علوم الحدیث د دې صفحه نمبر دی 31. الثالثه درېمه خبره، اول من صنف الصحیح البخاری. اول تصنیف چې دی صحت لحاظ سره چې کوم تصنیف شوی دی هغه د امام بخاری رحمه الله دی چې د هغه نوم او کنیت دا دی ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی مولاه، وتلاه ابو الحسین مسلم بن حجاج النشاپوری القشیری. او بیا دغه کتاب امام مسلم رحمت الله علیه د امام بخاری نه وویلک، او مسلم باوجود نه چې هغه اخذ کې د بخاری نه استفاده تم ډیره کړله، لیکن دغه باوجود په ډیرو استادانو په شیوخ کې د امام مسلم او بخاری په میز کې چې د مشارکت دی، یعنی د امام بخاری اساتذه او د مسلم یو دی لکه. وکتاباهما اصح الکتب بعد کتاب الله العزیز. دی الله دی غالب کتاب نه بعد قرآن نه بعد د دې دواړو کتابونه چې دي هغه اصح الکتب دي. باقی دلته اعتراض دی چې امام شافعي رحمت الله علیه نه یک روایت دی چې هغه وایي چې اصح الکتب بعد کتاب الله تعالی هغوی زما د علم مطابق چې د کتاب د امام مالک دی. نو بیا د دې اصل وجه دا ده چې دا د هغه وخت خبره ده چې صحیحین لغه دنیا ته مارز وجود ته نه راغلی و. امام شافعي خپل په ځای باندې خپله خبره صحیح کوي. امام نووي رحمت الله علیه اتفق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القرآن العزیز الصحیحان، یعنی صحیح کتاب د کتاب الله نه بعد چې دی هغه صحیحین دي لکه بخاری او مسلم، او د دې دواړو سره تلقي امت کړه په قبول باندې. او بیا کتاب د بخاری اصحهما و اکثرهما فوائدا دی زیات اکثر دی او صحیح دی فواید لحاظ سره، معارف ظاهره او غامضه لحاظ سره. او دویمه دا هم خبر صحیح ده چې امام مسلم استفاده کړله د بخاری نه، او په خپل هغه یعترف و اعتراف کې بانه لیس له نظیر فی علم الحدیث، چې امام بخاری رحمت الله علیه نظیر په حدیث کې نه. نو وجه ترجیح چې دی دا کېدی شي لکه. او امام نووي رحمت الله علیه چې دی په دې باندې پوره جماعت نه چې دی هغه اجماع نقل کړل لکه. او دغه اصل وجه دا ده چې د امام بخاری چې کوم شرایط دي لکه هغه شرایط په دې نورو کې نشته. طول ملازمه او دارنګ دی پهله طبقې نه اغوستل لکه کله کله هغه د دویمې طبقې نه اخلي، نور همیشه هغه د هغه مخکې طبقې نه اخلي چې هغې باندې به انشاءالله لږ وروستو به زه بحث کوم لکه. او بیا کتاب د بخاری چې د اصح الکتابین د صحیحا و اکثرهما فوائدا، یعنی مطلب دا د صحیح دی او دارنګ د فواید هم زیات دي. او موږ هغه چې روایت کړی دی امام ابو علی الخابی نشاپوری نه چې استاد حاکم دی چې هغه دا وایي ما تحت عدیم السماء کتاب اصح من کتب مسلم بن حجاج. یاد ساته دا قول چې دی هذا وقول من فضل من شیوخ المغرب، دا قول او قول د هغه علماو چې هغه د اهل مغرب دي چې هغه ترجیح ورکوي امام مسلم لرا په بخاری باندې. پیژلې که نه؟ نو دې نه که مراد دا مراد شي نو دې نه مراد دا د هغه وخت خبره ده چې کله بخاری او مسلم لکه دا د هغه وخت خبره ده چې هغو په دې باندې کوي. ځکه چې د هغې اصل وجه دا ده هغو دا ښیي چې وی لیس بعد خطبته للحدیث صحیح. امام مسلم رحمت الله علیه د خطبې نه بعد مقدمې نه بعد صرف حدیث صحیح بیا ذکر کړي. نو دغه وجه نه هغو په دې وجه باندې بعضې علماو لکه دله ترجیح ورکوي امام مسلم لرا په کتاب دی بخاری باندې لکه. درېمه خبره په دې کې دا ده چې دې دواړو استیعاب د صحیح نه دی کړی خپل صحیحینو کې چې ټول حدیثونه یې راوستي دي او نه التزام دې کړ دی. ځکه امام بخاری رحمت الله علیه په خپله دا روایت دی ما ادخلت فی کتابی الجامع، ما خپل په دې کتاب کې نه داخل کړي چې جامع دی، مګر ما هغه چې هغه صح دي
او ما د صحاح نه ډېر حدیثونه بیا پرېښي دي لخالد طولي د اوږدوال د وجې نه. نو معلومه دا شوله چې امام بخاري رحمت الله په خپله وایي چې ما ټول صحیح حدیثونو اندراج نه دی کړی، جمع کړي دي لکه. او دغه رنګې مسلم رحمت الله علیه هم نه وي لیس کل شیء عندي صحیح وضعته ها هنا، نه هر هغه شی چې زما په دې باندې صحیح دی چې هغه ما دلته ایښی دی لکه یعنې په کتاب د صحیح کې، بلکې انما وضعته ها هنا ما اجمع علیه، دلته خو ما هغه حدیثونه ایښي دي چې په هغې باندې اجماع شوې ده. نو ګوره دې نه اوس دا معلومه شوله چې بعض کسان چې هغه وایي چې کوم حدیثونه بخاري مسلم کې دي یا صحت هغه صحیح دي نور صحیح نه دي، لکه علامه شبلی ویلي دا خبره صحیح نه ده. ځکه دلته په خپله امام بخاري په خپله اعتراف د دې خبرې کوي، امام مسلم کوي چې دې نه علاوه هم ډېر حدیثونه موږ نه پاتې شوي دي، لکه ډېر حدیثونه موږ نه پاتې شوي. نو دا د امام مسلم رحمت الله امام بخاري رحمت الله علیه د کتاب او دویمه خبره دا ده ټیک ته امام مسلم او امام بخاري نه ډېر کم حدیثونه مثبت پاتې شوي دي، لیکن بیا هم هغه لکه زیات دي، لکه هغې ته کم نه شي ویل لکه. ځکه وجملة ما فی کتاب صحیح 7275 حدیث من جمله حدیثونه هغه 7275 حدیثونه دي چې مقررات شوی، او چې اسقاطو کې د مقررات بیا 4000 حدیثونه دي، لکه 4000 حدیثونه دي. حالانکه د دې نه وروسته درج چې دی اثار د صحابه او تابعین هم دي لکه. او کله کله دو داسې هم کې محدثین چې یو حدیث خو 200 سره راشي نو هغه هم ته هغې ته دو حدیثونه ویله، 2 حدیثونه په دا کې ذکر کوي. نو دا مقدمه ابن صلاح له اوس دا بل کتاب راوړی